بسم الله الرحمن الرحیم. باب منه آخره، باب د دې احکام د اوبو نه بل باب چې د اوبو مسلې پکې بیانې کی. دا باب د امام شافعي رحمه الله او د امام احمد مستدل دی او ورسره اسحاق ابن راهوی دی. هغه وی اوبه چې قلتین ته ورسیږي نو بیا نه پلیتیږي. مای کثیر هغه دي چې قلتین یا د دې نه زیات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا عبد عن محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوب من السباع والدواب قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. عبد الله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې اورېدلی وهو یسأل په داسې حال کې چې د دنه تپوس کېده عن الماء د اوبو باره کې یکون فی الفلات من الارض چې په صحرا کې د ځمکې وما ینوب هغه اوبه چې نمبر سره راځي دي ته من السباع درندگان و دواب جناور په تیریږي را تیریږي خوله پکې کېږي خر او دغه هم تې اوبس کي نو دې سره څه وکړو دا پاکې دي که ناپاکې دي. قال نبی علیه السلام فرمایي اذا کان الماء قلتین لم یحمل الخبث چې کله اوبه دوه چاټۍ شي لم یحمل الخبث بیا خبث نه بارئ ګندګي نجاست نه بارئ. معنا دا ده چې د نجاست نه بیا نه متاثره کېږي. هلکه تاسو به پوه شئ هدایي مولا جواب کړی چې لم یحمل الخبث معنا دا ده لم یدفع الخبث خبث نه برداشت کوي. یعنی که لږه خبث پکې پرېوتو لږ ګندګي پکې پرېوتم پلیتېږي لیکن دا جواب ضعیف دی. وجه د ضعف دا ده بیا د قلتینو تخصیص څه دپاره دی چې قلتینو کې نجس پرېوتو نه برداشت کوي نو قلتین نه چې کمی نو بیا خو هم نه برداشت کوي نه لږې ولې نه ذکر کوم. هلکه به پوه شئ. قال محمد ابن اسحاق وی قله هي څه ته وایي جرارو چاټۍ ته وایي منګي ته والقله التي یستقا فیها قله هغې ته هم وایي چې اوبه ډکول کېږي په هغې کې یعنې ډولچه چې کوي نه کمه راوځي. دلته ته مراد جرار د هجر دی یمن کې علاقه د هجر هغې منګي به مدینه منورې ته راتلل او استعمالېدل به اقه مراد دی. دوه قلتین پنځه رتله دي څو پنځه رتله او 203 کیلو دي زمونږ په وزن 203 کیلو اوبه قلتینو کې راځي 203 کیلو اوبه پکې راځي او 500 رتله دي. یو قله 2.5 رتله ده او یوه پیمانه چې کومه ده دا څومره ده یو پیمانه 8 رتله ده 4 مده ده تاسې پرې پوه شئ نو 400 نو 125 پیمانې شي څو شوي 25 پیمانې شي څومره شوي 125 به پوه شئ که به پوه نه شئ. نو بس 203 کیلو راځي. صحیح ده. قال ابو عیسی امام ترمذی وایي وهو قول د شافعي او احمد او اسحاق ده قالوا اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء په هیڅ شي نه پلیتېږي ما لم يتغير تر څو چې نه بدل شي ریحه بوی د دی او طعم خوند دی او لونه یا رنګ دی. وقالو یکون نحو من 5 قرب چې 5 مشکیزي شي یو قرب کې چې کوم دی 100 رتله راځي. هلکه ستاسو سر شریف خلاص شه که خلاص نه شي نو دا خو د امام شافعي صاحب دلیل چې کثیر قلتین دي او قلیل چې د قلتین نه کمی او منګه خو وایي چې قلیل رایه د مبتلا به ده
لکه به پوښي عشرن پی عشرن و دی له جواب سکو نو هدايي مولا یو جواب کړ چې دا حد دغه ضعفه ابو داود چې ابو داود ته حدیث ته ضعیف ویلی نو خلکو چغه او سوري جوړ کړي چې هدايي مولا په حدیث نه پويږي ځکه ابو داود تاسو وګورئ هغه د حدیث ته ضعیف نه کړي ابو داود ته ضعیف نه کړي تاسو ابو داود وګورئ د قلتين حدیث پکې او هدايي مولا وی چې ابو داود تجیب کوي ابو داود پسې غلطه خبره تړلې بیا احناف جواب کړی دی چې د هدايي مولا د ابو داود نه ابو داود سجستانی نه د مراد صاحب السنن بلکې ابو داود تیالیسی مراد د مسند ابو داود تیالیسی مسند لیکن شان ورشا کشمیری رحمه الله فرمای ما مسند ابو داود تیالیسی ترجمه وکړه باغی کمم دا پیدا نه کې چاغه تضعیف کړی دی الکه به پوه شي کې به پوه خو صحیح خبره ده چې د ابو داود سجستانی د سنن مختلفې نسخې دي مونږ سره چې کومه نسخه ده د لولئی نسخه ده او باغی کې دا تضعیف نشته او بل یو نسخه ده د حسن ابن علی نسخه په هغه کې چې کوم ده دې کې استراب ذکر کړی دی او تضعیف ذکر کړی دی او هغه نسخه اوس نه ملاویږي نشته هلکه تاسو به پوه شئ خدای حدیث باندې چې شواهد او دلیل نیولای موږ د دې جواب سکو یو جواب خدا کو چې دا حدیث ضعیف دی او وجه د زو پیدا چې دی کې محمد ابن اسحاق دی شته پکې کنهشته حنات قال حزمان محمد او محمد ابن اسحاق ضعیف دی صحیح سوک دی پکی دیم وجه دادا چې دې حدیث کې ډېر استراب دی په سند کې مې استراب دی په متن کې مې استراب دی په معنا کې مې استراب دی او په مصداق کې مې استراب سند کې څنګه استراب دی سند کې کله وایي عن محمد ابن جعفر ابن زبیر کلوی عن محمد ابن عباد ابن جعفر ابن زبیر او کلوی عن محمد ابن عباد ابن زبیر دا دویم جعفر ورسره نه وای کله پکې د سیان عبید الله ابن عبد الله ابن عمر کلوی عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابن عمر الکه مختلف استرابات دی په سند متن کې استرام ده اذا كان الماء قلتين لم يحمل بعض روایت کې دسی دي اذا كان الماء قلتين او ثلاثا لم يحمل الخباث او معنا کې استراب در چې قلس د سری قامت تم وای د غره سر تم وای چاټای تم وای ست مراد معنا غانې بدلی صحیح مصداق کې فرق ده چې قله منګه شخه نو سمره منګه غټ کور کوټه چې غټ دی نه سمره دی نه په مصداق کې اختلاف نو د دمره استرابات په باوجود د حدیث صحیح نه پاتې کېږي ضعیف شو قابل د استدلال نشي لیکن دا ټول جوابونه صحیح نه دي سره د استرابات د حدیث صحیح حدیث دی ولی ځکه استرابات کې ترجیح د راجح شوی ده دا کم روایت چې ذکر د سند هم د راجح دی اذا كان الماء قلتين لم يحصلاسن پکې نشتم دا راجح دی او قله منګی تم وای ځکه بحث د وبو د انسان د قامت او د غره د سر خونه کړه وبو کې خلک منګي ذکر کوي او دار قطنی پر روایت کې من جرار اهل هجر صحیح شو نو مصداق کې هم نشتا صحیح حدیث دی نو بیا مونږ جواب سکو چې کله وبو قلتين چې لم يحمل الخباث جواب دا کو چې دا تپوس ته سړی وګوري چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابه او تپوس کړو د کوم وبو کړو عربو کې د وبو کمواله او دی چې مکې نه مدینه ته او مدینه نه مکې ته یو بل ځای ته ځو او لار کې د سی وبو بېږي او سپین تیس کې او خریم تیس کې او زناور مرترازی دا څنګه دي نبی علیہ السلام ورته وی چې تقریبا د 2 چاټیو عمر یو بېږي لم يحمل الخباث نو دا حکم د چا دی د مای جاری دی چې راکی دی
نو د هغې دا حکم نه دی چې قلتیني هلکه پې پوه نه شئ دا جواب صحیح دی ګورئ ځکه د حدیث نه معلومیږي که نه حدیث کې څه دي هو يسأل عن الماء يكون في الفلات من الارض وما ينوب من السباع والدواب کور کې خو ورته سبا او دواب نشي راته چې دوه چاټۍ دی ایښي که نه نو د صحرا د اوبو دی پې پوه شئ باب کراهیت البول فی الماء الراکد دا زمونږ دلیل زمونږ څلور دلیلونه دي اوبو باره کې یو دلیل دا دی چې حدیث کې معنا راغلی ده چې ولاړ اوبو کې به امتیاز نه کې ځکه اوبه پې پلیتېږي صحیح ده یو دویم دا دی چې سپی اوبه وڅکي هغه اوبه پلیتېږي صحیح ده چې سپی اوبه وڅکي هغه اوبه پلیتېږي دریم دا دی چې په غوړو کې مږه پرېوځي نو هغه مږه به ترې څه کې لرې کې او څلورم دا چې کوی کې پلیتی پرېوځي نو کویه به را صفا کړي نو زمونږ دا دلیل چې مږه په کوی کې پرېوته او راوباسې خو کویه په نجس شه که نو مونږ وایو چې نبي علیه السلام منع کړې ده د بولو نه په مای راکد کې یو راکد دی او یا د یو دایم دی دواړه ولاړو ته وایي خو راکد هغې ولاړو ته وایي چې مخکې روانې وي اوس ودرېدلي دي او دایم د ډنډ والا ته وایي ډنډ چې لارې نه وي راکد هغه ډنډ ته وایي چې لارې وي او بس هغه چې کومې ډېرې وي هغه ته لاړې او نورې ودرېدې او دایم هغې ته وایي چې لارې نشته او ډنډ ډک دی بلکل ولاړ دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مای راکد ما کې د امتیازو نه منع کړی ولې ځکه ولاړې دي او چې نجس په نجاست پکې پرېوځي پلیتېږي که نه تاسې پې پوه شئ څنګه کېږي پلیتې اوس چې دا طرف یې وخوځی دومره ډنډ دي او هغه طرف یې نه خوځېږي نو بیا خیر دی بیا څه دی بیا اودس پې کولی شي خو بیا هم پکې امتیاز یې مه کوه ځکه طبیعت به دې سکل بیا نه مني اودس خو به دې ومني هلکه حوضونو کې هم کله اودس کړی حوض کې بعضې خمق دي حوض کې خپې ورته ننه کړي چې تپوس دې وکړي چې دا ولې وایي ولې په دې خو اوبه نه پلیتېږي دا خو حوض دی هلکه نه پلیتېږي دا مطلب دی چې اودس پې هغه سر کې څوک کوي نو کولی شي ته په لاس راچوه د خپه په دې لاس لمده که چې ستا د خپه څوک وګوري چې دا د پکې ډوبه کړو سړی تږی نو هغه سر نه اوبه څکي طبیعت یې نه مني که نه یو طهارت شرعي دی او یو نظافت طبیعي دی طبعا خو یې څوک نه مني که نه تاسې په خبره باندې پوه شئ نو ګورئ دلته مای راکد نه مطلقا منع راغلی چې امتیاز یې به پکې نه کې لکه امام مالک رحمه الله ته وایي ته وایي چې اوبه نه پلیتېږي دا څنګه نه پلیتېږي پلیتېږي که نه ته وایي ان الماء طهور لا ينجس شیء نبی منع ولې کړې ده چې امتیاز یې پکې مه کوئ لا ينجس شیء او شافعي صاحب ته چې کم نه کم په ډنډ کې خو ولاړ اوبه خو دوه خلي نو بیا نبي علیه السلام منع ولې کوله چې نه پلیتېدې معلومه شوه چې پلیتېږي ولې ځکه قلیل دي او چې کثیري بیا نه پلیتېږي او کثیر چې څنګه دي په دې کې زمونږ تهدید شرعي نه دی رایه د مبتلا به ته دا سپارل شوې ده وایه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرازق عن معمر بن حمام بن منبه عن حمام بن منبه هلا عن حمام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضا منه امتیاز دې نه کوي یو ستاسې په ولاړو اوبو کې چې بیا د هغې نه اودس کوي قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح وفي الباب عن جابر دې باب کې د جابر روایت هم شته جابر روایت مسلم شریف کې دی ښه هغه هم دقسې وایي چې نبي علیه السلام منع کړې ده چې په ولاړو اوبو کې دلته د په حدیث کې دایم ویلی او باب کې راکد ویلی اشاره دې خبرې ته کړو چې دایم او راکد په یوه معنا سره دي فرق پکې اعتباري دی بس دی